لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش يوم القيامة تقول ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. انتہائی قابل قدر مشایخ عظام او علماء کرام، طلباء کرام او عوام مسلمانانو ورونو د جماعت اشاعت التوحید والسنة مرګرو، دا چې کومه عالمی اجتماع زمونږ او ستاسو جاری ده چې هر کال د پنځپیر په دې ځمکه کېږي، دا زمونږ سالانه تبلیغی اصلاحی تربیتی اجتماعی پدے کے علماء و مشائخ پا مختلف موضوعات و بیانات کی د خپلو مسلمانانو ورونو د تربیت او د اصلاح د پاره پای کی زمونگا پشان ناچیز او کم علم ته هم کله ناکله مکملاو شي زمونږ د اصلاح دپاره چې مونږ ډېر کمزوري یو او دا چې څه ناڅه کار الله رب العزت زمونږ نه اخلي نو د هغې مین وجه دا ده چې زمونږ د مشایخو لاس هغه زمونږ په سر دی او دا د هغې محنت او برکت ثمره او نتیجه ده. خبره خپله کومه چې کومه موضوع ده، خو که موږ او تاسو څه یو نو دا د دې مشایخو د محنت او د برکت، د محنت او د دعاګانو هغه برکت دی او د هغې هغه لاس دی چې زمونږ او ستاسو په سرونو دی. یو پلار د خپل بچی په سر لاس کېښود، ورته وی چې ته لوی سړی او که زه لوی سړی یم، نو هغه بچی ورته وی زه لوی سړی یم. بیا یې چې لاس لرې که ورته وی ته لوی سړی که زه لوی سړی یم، وی ته لوی سړی. وی د دې څه مطلب؟ وی کله چې ستا لاس زما د سر د پاسه ستا نگرانی ستا دعاګانی نو مانه به الله یو عظیم سړی جوړ کی. نو زه په دې لوی یم چې ستا پلار وفات دی، د هغې هغه لاس ستا د سر نه لرې دی او ستا هغه لاس زما په سر دی. نو دې وخت کې زه ځکه لوی سړی یم چې د پلار هغه لاس زما په سر دی. خو که د پلار دا لاس زما د سر نه لرې شو نو بیا زه هیڅ سړی پاتې نه شوم، زما ډو څه حیثیت پاتې نه شو، ځکه چې دی کمال او مرتبه او مقام ته خو د پلار په وجه سړی رسی.
نن چې دا دومره عظیمه اجتماع ده او پدې کې مختلف مرګري په مختلفو موضوعګانو بیانات کوي د دین مخکې ډېر لوی مهنت شوی دی کوشش شوی دی دا اجتماع د هغې مهنت او د هغې کوشش ثمره او نتیجه ده دا د هغې نه وروسته وجود ته راغلې ده مونږ به دا نه وایو چې دا کمال زمونږ دی دا زمونږ د امیر محترم او زمونږ د شیخ صاحب رحمت الله علیه او د هغې قابلو شاګردانو محنتو الله دې د هغې چې کوم وفات دي قبرونه منور کي او چې څومره مشایخ زمونږ ژوندي دي خصوصا زمونږ قائد محترم صاحب مد ظله العالی الله دې د هغې په عمر علم صحت کې نورم ډېر خیر او برکت واچي ورونو علماء په مختلفو موضوعاتو بیانات وکړل د وخت د اختصار د وجې زوم ستاسو توجه یو اهم خبره ته راګرځوم د ډیرو خلکو خیال دا دی چې بس مونځ کوه روژه نیسه حج کوه زکات ورکوه او چې توحید دې منلی بس بېغمه ګرځه بس د اسلام دا 5 بناګانې دي او دا تا منلی دي خو زمونږ دین پوره دین دی کامل دین دی په دې کې ډېرې خبرې نور هم شته په هغې واجباتو کې ضروریاتو کې یو فرض او واجب خبره هغه صله رحمي پالل دي هغه رشتهداري پالل دي چې دا په اجماع د اهل علم باندې صله رحمی پالل واجب دی واجب عملا فرضی د دې کې یو سړی لحاظ نه ساتي نو د داسې ګناهګار دی لکه چې د فرض لحاظ سړی نه ساتي او د دې قطع خپلولي کټ کول خپلولي ختمول پرې خودل دا حرام دی او دا ناجائز دی څنګه چې نور محرمات دي هغه شان داوم یو حرام دی او په دې باندې انسان ګناهګاریږي چونکې خپلولي او رشتهداري دا د چا نه شروع کیږي په دې کې د چا مقام مخکې دی او بیا د چا خپلولي کټ کول ډیره عظیمه ګناه ده بالترتیب هغه زه مختصر بیانو دو قسم حقوق دی من مکلف دیو چې د دواړو خیال بساتو حقوق الله او حقوق العباد د الله حقونه او د الله د بندگانو حقونه الله خپل حق په یو ټکی کې را بند کړی دی الله اکبر داغه جوامع الکلم چې رسول الله سلام فرمای اوتیتو جوامع الکلم دا ما چې کوم آیت کریمه تلاوت کړی دی په دې آیت کې 10 اوامر الله ذکر کړی دي یو امر د الله د حق دی او دا نور د حقوق العباد دی دا الله حق سره وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ دیو اللہ عبادت اکئی یو اگنی اللہ پا عبادت کی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا او مشرک وید اللہ سرا ایچ یو شیلارا شیئن پسیاق دا نفی کے دا تعمیم پیدا کئی زکر شیئن نکرا دا او پسیاق دا نفی کرا غلی دا ایش شیع اللہ سرا مشرک وید که نبی دے که ولی دے
مړی دی که ژوندی دی، انسان دی که پیری دی که پرشته ده، بت دی او که غیر بت دی، ولا تشرکو به شیئا، ځکه چې دا د الله پاک حق دی، الله سره به د هغه په حق کې څوک نه شریکوئ. اوس د بنده حق ذکر کوي نو وایي وبالوالدین احسانا، ستا وجود چې دی د الله په حکم باندې و، خو ستا د وجود ظاهري سبب چې دی نو هغه ستا مور او پلار دی، نو دویم نمبر حق پتا باندې د الله د حق نه بعد هغه ستا د مور او پلار دی. الله پاک وایي چې وبالوالدین احسانا، ایو احسنو بالوالدین احسانا، احسان کوي د مور او پلار سره احسان. بس احسانا نه نکره راوړی ده، حالاتو تبګوري، وخت تبګوري، تفسیری مدارک لیکلی دی دا احسان عام ده، کدا بالقول وی او کدا بالفعل وی او که بالمال وی. احسان قولی دا ده، سورہ بنی اسرائیل کے اللہ پاک فرمائیں چی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف بمورتنوائی، معمولی د خپکولو خبره به مغی په مخ کې نکې، ولا تنهرهما او مرټا غیلرا. او احسان قولی داره چې الله وی وقل لهما قولا کریما، هغه ته د عزت خبرې کوا، د ادب خبرې کوا. احسان فعلی داده چې داغه خدمت کوا، ځکه هغه بوډاګان شو، کمزوري شو، ستا خدمت ته ضرورت لري، نو ته به د هغې خدمت کې په لاسو خپو باندې، ځکه چې ته وړوکی وې نو ستا یې ډېر خدمتونه کړي دي. او احسان مالی دا دی چې ته به په هغې باندې خپل مال لګې، چې کله هغه ستا مال ته ضرورتمند شي، ستا په وړوکوالي کې ستا ټول تربیت چې دی نو هغې کړی، تاله جامه هغې در کړې وه، تاله خوراک هغې غم کړی، تاله د علاج غم والدینو کړی. الکریم لا ینسا من احسن الیه، عزتمن انسان هغه خود چا احسان نه هېروي. نو که ته انسان عزتمن انسان نو د خپل والدینو احسان مه هېروه، د هغې د خوراک، د هغې د څښاک، د هغې د جوړې، د هغې د جامې پوره خیال وساته، د هغې ادب او احترام وکړه. د دې وجې نه د مور او پلار ډېر حقونه دي، خو رسول الله سلام نه تپوس شوی دی چې ما حق الوالدین علی ولدهما، قال هما جنتک ونارک. ما حق الوالدین علی ولدهما، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، د مور او پلار حق څه دی په خپلو بچو باندې. نبی علیہ السلام جامعی کلمه وی، بس کدا به یو څوک بیانوي، هما جنتک ونارک، دا دواړه چې دی نو ستا جنت هم دی او دا دواړه ستا چې دی نو جهنم هم دی. که د دې خدمت دی وکړه نو جنت ته به لاړ شي، او که د دې نافرماني دی وکړه نو جهنم ته به لاړ شي. که جنت ګټل غواړې نو د خپل مور او پلار خدمت وکړه، هغې رضا کا. بلکې یو لنډه خبره درته کومه، توجه کوئ. علماو دا مسله لیکلې ده، یو سړی خپل ټیس کول غواړي، خپل حال معلومول غواړي چې زمانه زما الله خفه دی که خوشحاله دی. مارې خبرې تم خیال دی، مونږ ته څه پته لګي چې اوس الله مونږ نه خفه دی که رضا دی. آسان چل ته وخیم. یو سړی دا کتل غواړي چې آیا رب زمانه رضا دی او که رب زمانه ناراضه دی. نو چې کله د په کور کې مور او پلار ژوندي دي،
دې سوچو کی چې مور او پلار د دنه خپه دي که خوشاله دي. که مور او پلار ته رضاو نو پوی شه چې د دې انسان نه الله هم رضا دی، ډېرې خوشاله شي رب ته رضا دی. او که مور او پلار ته خپو نو دې پوی شي چې د دنه رب هم سره رب ته خپه دی. ولی چې حدیث کې راځي رسول الله سلام فرمای رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د رب رضا چې دا د رب خوشحالی چې دا هغه د پلار په خوشحالی کې دا، او د رب خفګان او غصه چې دا نو هغه د پلار په غصه کېدو کې دا. حل شو مسله؟ هر سړی دا سوچ که تا نه کور کې پلار رضاو. او اوس ګوره ښه حدیث کې د مور حق ډیر ذکر شوی دی، نو چې د رب رضا د پلار پر رضا کې ده او د رب خفګان د پلار په خفګان کې دی، نو د مور پر رضا کولو خو رب بشک چې دی نو تا نه به رضایي، او د مور په خفه کولو باندې تا نه بشک چې دی نو ستا رب بسي خفه او ناراضی. حل شو مسله؟ الله الله. د دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته یو کس راغی، ان لی امرأة وان امی تأمرنی بطلاقها. زما خزدا بی بی می دا او مور راته وی چې دا پرې دا طلاق ولا ورکا. اوس راغلی ما چې څه چلو کوم تا نه مشوره اخلم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی چې رسول الله سلام فرمایلی دي الوالد اوسط ابواب الجنه. پلار چې دینو دا د جنت د مینځ دروازه ده، یعنی دا بهترینه دروازه ده. د دې خدمت چې ده نو دا چې دینو هغه بهترینه دروازه ده. الوالد اوسط ابواب الجنه فإن شئت فحافظ على الباب او ضيع. نور بست پوښا خو زه درته داویم چې پلار چې دی دا د جنت د مینځ دروازه ده، که ستا خوښی نو په دې دروازه باندې محافظت وکړه، دا ځان له خاص کا، دا حاصله کو، که دې خوښی نو ضایع کا. هغه بیا د علم د اهل علم مسله ده چې په داسې مسله کې به بیا منی که نه. نو هغې کې لنډه خبره دا ده که چرته ښځه خطرناکه ده، ناکاره ده او نقصان په ښځه کې دی، نو بیا د مور او پلار مشوره منل پکار دی. او که نقصان په کور کې نه دی، کور والا کې نه دی، مور او پلار کې دی او تا ته وایي چې دا طلاق کا، نو دا بیا ظلم دی او دا ناروا دی. نو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بیا د هغې خبره مه منه، په بله طریقې رضا کړه. خو بهرحال صلې رحمي د ټولو نه اول د مور او پلار قدر کوه. بیا د هغې په وجه باندې چې ستا څومره رشته ده، که د پلار په خاندان کې دي ترونه دي، پپوګانې دي، د هغې ټول خاندان شو، نیا او نیکونه دي د پلار طرف. که د مور په طرف کې دي چې هغه ماماګان دي، ماسېګانې دي، او دارنګې نیا او نیکونه دي، د ټولو به خیال ساتي. او ما تا ته حدیث ویلو رسول الله سلام فرمایي چې الرحم معلقة بالعرش. رشتو خپل ولی چې دنو دا به عرش سره ځوړند دی د قیامت په ورځ، او دا به اعلان کوي من وصلنی وصله الله ومن قطعنی قطعه الله. چا چې زه یو ځای کړې ما، پاللې ما، الله دې د خپل رحمت سره یو ځای کی، او چا چې زه جدا کړې ما او کټ کړې ما، الله دې د خپل رحمت نه کټ کی. لا يدخل الجنة قاطعون. جنت تا هغه سړی نشي دننه کېدی چې څوک رشته کټ کوي. نو دا سوچ وکئ د خپلو خپلوانو د هغې خیال وساتئ، د هغې قدر وکئ، عزت وکئ. په دین کې که کله خلاف خبره درته کوي نو خو د مور او پلار به هم نه مني. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. خو قرآن خو وایي که نه وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. د دنیا په کارونو کې او د خدمت کې به د هغې منې، چونکې تاسو ته پته ده چې دا ډېره عظیمه اجتماع ده او ماشاءالله وخت په وخت باندې علما راځي.
که یو عالم وګد بیانو کی نو د ټولو ټیم به خراب شي زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم الله دې ما او تاسو ټولو ته د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد